دا څه اورم دا څه تر غوږ راځي هر یو سهار دا څه اورم دا څه ملایانو سره دا خواستي خاص کر ځوانانو ملایانو سره چې اتفاق وکړي زه به ستاسې د ګوردو په مابینځ کې د یو کوچني په حیث باندې خدمت کوم چې دا کم خپل منځي اختلافات مو دي د دیوبند په مسلک کې دننه چې کم خلک یو زه دیوبندي یم زما استادان دیوبندیان وو په دې کې هیڅ چا شبهه نشته کوم خلک بریلویت ته ورډیکه کوي هغه د دې کار دی موږ بریلویت ته نه ځو بریلویت ګمراهي بولو البته که څه دننه اختلافي مسایل وي فروعي عقایدو کې ټول سره یو یو که فروعي دننه اختلافي مسایل وي په هغه کې باید چې اطمینان سره ورکړو یو بل معذور سره وبولو یا اطمینان ورکړو سره حل یې کړو دغه د حل لار نه ده نو علما باید ټول سره یو سو دواړه به ولیکو چې د پښین پر سطحه څه علما دي دغو علماو ته به وروړو چې هغو علماو کومه خوا قبوله کړل په علی الرأس والعین میدان ته حاضر یم دویمه خبره یې دا کړې ده چې ولاړ به سو د علماو ته به ورسو ورته کښېبنو چې هر عالم دې په ټول پښین کې خوښ شي هغه علماو ته به ورسو که ډېرو علماو ستا کتاب تایید کړي ستا خبره صحیح دی که زما ده او زما ده درېیمه خبره د ده دا ده چې مناظره کوم مناظرې ته تیار یم خو څه شرطونه یې لیکلي دي څه علما یې لیکلي دي مولانا الیاس ګومن صاحب دی شیخ رحیم الله صاحب یې لیکلي دي څوک یې لیکلي دي ندیم صاحب یې لیکلي دي او هلته منظور میګل یې لیکلي دي چې دا علما به راځي او خرڅ به د دواړو خواو کوو نو لالا ته چې دونه قدر غټې کیسې کوي بیا نو پر ځان یې څه بوج راوله دا خرڅ نو خپله وکړه د خپلو سالسانو اوله خبره خو دا ده دویمه خبره دې دا ده د هغه څلور سره چې تا لیکلي دي چې هر یو راولې په علی الرأس والعین زما در سره قبول دی میدان ته حاضر سه چلنج دې ما قبول کړي میدان ته حاضر سه هر یو چې راولې رایول خو دا درته وایم چې ګوره شیخ رحیم الله صاحب ستا سره نه راځي زه هغه پیژنم ما او هغه نږدې اړیکې سره لرو دا ستا شیطانت دی ستا کار د هغه دی چې مذهبي علما اخته کې نور چې دا نور زه پیژنم نه تعلق ډېر نور سره لرم خو بیا هم زما سره قبول دی الیاس ګومن صاحب زما پر سر سترګو قبول دی رایوله تی را حاضر که ستا سالسان دي را حاضر یې که میدان ته دا شرط چې تا کم تا شرط ایښي دي د هغه شرط زما پر سر سترګو قبول دی سر د سهاره څخه خلک راواستوه مدرسې ته یې راسته یې ارضې ته یې راسته یې زه به هم دوه کسان در واستوم خبرې ته بس کش مور کوه لنډه یې که مختصره یې که د سبا څه دې خلک وټاکه چې دا خلک دي زه به ورسره کښېنم خبر به ورسره وکړو سالسان دې را حاضر کړه چې هره ورځ یې حاضره یې که منظور میګل صاحب حاضره یې که مفتي ندیم حاضره یې که الیاس ګومن حاضره یې زما پر سر سترګو قبول دی را حاضر یې که میدان ته راغله خو زه هم شرطونه ګور درته لرم د مناظرې مناظره نو داسې نه چې یو جانب هر څه ویل شرطونه یې درلودل بل به څه نه وایي ګرده به ستا پر لارې زما شرط در سره دا دی چې مولوي عطاالله را حاضر کړه چې ستا تناو د چا په لاس کې دی مولوي حیات الله را حاضر کړه مولوي عطاالله یا مولوي حیات الله دې زما سره کښېني ځکه ستا کارګر د هغو کړی دی مفتي العلوم استادان دې را سره حاضر سي چې پر هر میدان کښېنستل یې په علی الرأس والعین زما ستا سره دا خبره قبوله ده یو بل شرط مې دا در سره دی ګوره دا به پر میدان ښکاره کوو چې تا نوی دین پښین ته راوړي که ما راوړي دي په هغه کتابو به دلایل وایي چې کوم کتابونه 200 کاله مخکې لیکل سوي دي دا 200 کاله وروسته کتابونه به شاته یږدو دا نه وایم چې 200 کاله وروسته مسلمان او عالم نه دی تېر سوی دي